الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله رب العزت پل بندیانو باندې ډېر لوی احسان او ډېر لوی انعام او ډېر فضل او رحم دی. الله فضل او رحم چې موږ دا غي پورا معلومات کوو او پاره باندې سوچ او فکر کوو، هغه موږ ته د الله رب العزت د دې عبادتونو او طاعاتونو معلومیږي. کوم عبادت چې موږ پکې هر وخت کې مشغول یو او مصروف یو، دا څنګه چې عبادتوم دې طاعتوم دې د الله بندګیوم دا او د الله تعظیموم دې، ور سره د الله معرفتوم حاصلېږي. هغه معرفت الله چې حاصلېږي هغه په دې طریقه باندې چې په دې عبادت کې او په دې بندګۍ کې او په دې عاجزۍ کې د الله رب العزت په خپل بنديانو باندې څه خصوصي رحمتونه دي. چې هغه انسان د خپل ځان په حق کې چره نشي حاصلوله، کله ډیر کوشش کوي چې د خپل ځان لپاره د عزت یو کار ګورم، د خیر او برکت یو سبب، دغه سي د خپل ژوندۍ د اسانتیا لپاره سو بندوبست کوم نو نشي کوله. دا سچې کړي دي دا ټول الله رب العزت کړي دي. خدا د انسان د علم کمی، د فکر کمی، چې دې پاغي باندې خپل نوم ګدي چې ما دا څه وکړل، او حقیقت کې پکار دی چې نسبت یې الله ته وشي. چې هر څه چې حاصل دي مونږ ته دا د الله رب العزت ته طرف نه دي، دا د خصوصي مهرباني دی په مونږ باندې. کچره دانی مونږ خپل نفس ته پرې دي او خپل طبیعت ته او خپل عقل ته، نو مونږ به قدم په قدم باندې د خپل ځان د تباہی اسباب لټو، خپل ځان به هلاکت ته ورځو،
خدا صرف د الله رب العزت دی رحم او فضل راټینګ کړیو نو دا یو زبردست د حفاظت سبب دی. عبادتونه د الله رب العزت چې مونږه کوو هغه کې ډېر قسمونه دي. څه خدا سي دي چې هغه ارواح وي، ارواح پکې مونږه مصروف یو، او صدا سي دي چې هغه ډېر وخت پس راځي. دا دومره وقفه پاره کې کول او دومره چوټي ور کول الله تعالی علم دې چې انسان عاجز دی او کمزور دی. کچې زه په دمان دی داسې لازم کم لکه څنګه چې د منځونه په فرض کړی او لازم کړی دي دی به پابندي ونکړي شي نو خساره کې وراشي. نو زما دا نه د خوخه چې زما یو بنده هغه دی په جرم کې راشي، په ګناه کې راشي، داغه نه دی زما نافرمانی وشي، خلاف ورزي وشي. اصل مطلب هم دغه یو په لپه خپل حکم او خپل عبادت او بندگی لازم کړي، او بل طرف ته د دین ساتي چې گمراه نشي او نقصان کې را نشي، خساره کې را نشي. دې د جیبي کارو کې نو د الله رب العزت د خپل بنده سره ډېر لوی رحم او محبت معلومیږي. دا یو عبادتو چې هغه انسان ته ډېر ګران او مشکلو، ځکه طبیعت او فطرت د انسان داسې دی چې د دنیا د خواهشاتو سره ډېر زیات عادت دی، نو ځان ته نشي صبرولی. الله تعالی دې معلوماتو چې کله داسې یو عملی چې هغه د انسان د طبیعت خلافي او د انسان د فطرت خلافي او په لازم کوي، خدای دې پر ډیر مختلف اسباب ګوري، طریقې ولو ګوري. دا صرف د دې لپاره چې د انسان بچ شي او د لایق د الله د رضا او ګرځي، لایق د جنت او ګرځي، د الله قهر او غضب کې راګیر نشي. دا د قران نه مونږ ته پته لګي امرارن او خلق د یو شي سره ډیر عادتو چاغه ته شراب وی خمر او دا غي نزان صبرول دا ډیر مشکل کارو. الله رب العزت دا اراده و چې دا حرامون په دی باندې دې کې ډیر ناکارا عیبونه دي، نقصانات دي، او زما دا خوخه نه ده چې زما دا معزز بنده د دې ګنده خوراک پوج باندې رسوایی خپل ځان نه خبر، عقل باندې اثر پریوزی، بدن باندې اثر پریوزی. دې کې د الله دا حکمتو انسان یې د دینه بچکاو خډیر په دمه دما اولی او ته دومره قدر وی چې یاره په دې شیز کې
فائدہ هم شته د ستاسو لیکن نقصان پکې ډیر دی واسمهما اکبر من نفعهما گناہ ډیر دی او فائدہ ډیر لګا ده چې الله تعالی عقل درکړي د دې لپاره درکړي چې تبا یو شی ته وګوري کچره نقصان یې ډیری او فائدہ لګي نو پریدمه دلګي فائدې لپاره ډیر نقصان ولې اخلم بیا چې سمودا وشونو حکم راولېګو چې چا شراب سکلی نو غره مانزه ته دین نزدیکی جمعه ته دین نزدیکی رو یو ته دې نقصان بیانو د دې zarar نه بچکول چې دې کې ډېر نقصانات دي ډېر zarar دي د انسان لپاره بیا دریم نمبر کې په قطعا حرام کړل چې دا غوړې پلیتی دین رجسن من عمل الشیطان فاجتنبوه ځانته وساته غوړې د دې کې ډېر وخت لګېدلو چې الله دا شی حرام او په خپل بنديانو باندې در دی وجنه چې دی وسره دومره عادتو چې دی دغه یو دم نشو بس کوله دا د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حال او شان دغه څه دی کپدی رمضان کې مشکلات په اول کې چې ابتدا کې الله رب العزت دا لازم کړه نا وخت کې به مشکلات ډیرو دروازه به هم روزه د شپې به هم روزه ځکه چې ما خام سره بچا روزه ماته کړه نو تر خوبه پورې غته اجازه تو خړل سکل هرڅ او ګجره خوب به پراغه سترګې به پټې شوې نو بس بیا به بل ما خام ته انتظار کوږي به کومول به کارسبو نو ډیر بنديان د الله رب العزت داسو چېږي په خیانت کې واقعیا شو دا کنټرول وسوک کوي نقصانات تنوشو خلاف ورزه تنوشوي په دې روزه کې په دې فرض حکم کې اوس چې قران کوم قانون پیش کو قران کریم دا غي د پاره دا سانتیا او د رخصت کومه مسله وکړه عقل هغه تنرسي ولې عقل خداوي چې ګوره د چانه جرم شي نقصان شي نو هغه سزا ورکړي شي کاغذ پکه سزا او کدرانه سزا دی ولا ورکړي شي کنه یا دې په قضا راشي یا دې په کفاره راشي یا دې په ځای باندې نورې دا سه روجي ونیسي لکه څنګه چې دا حکم شته فخو اول زلو الله رب العزت داسو کړو چې خپل قانون یې بدل کو لیکن صحابه کرام او مؤمنانو ته سونوي چې ورستا سونه دا کارو شو دا غلطي او شوي خطاي او شوي تاسو د دې جرم او د دې کفاره ادا کړئ داخینی ویلی بس قانونی بدل کو چې احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم اے مومنانو ستاسو د پاره اجازه توکړې شو د شپې غ پابندي ستاسو نو چته شو فکلوا واشربوا بس اجازه ته خره اوس کې ازادي ده حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر سبا پوری چې تاسو ګوره اسمان کې رڼای ادمره پوښی چې سبا را خطلې دي نو بس بیا پابندیو کې دا رحم د الله رب العزت کنا چغی ته سونوي خپل قانون کې پر اخراوستو هغه خپل حکم یې پاغي باندې آسان کو یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
الله وخت په وخت تاسو باندې اسانتیا کول غواړي، تاسو باندې سختی نه کول غواړي. یرید الله ان یخفف عنکم، هر عمل کې او پر عبادت کې الله د دې خبر ذات خیال ساتي چې اسانتیاو کې پتا سو خلق الانسان ضعیفا، دغه ته معلومه چې انسان کمزور دی. نو په دې عبادت کې الله رب العزت مون سره ډیر اسانتیا کړی دا. ویلی خودي چې تاسو باندې مې روزي فرض کړی چې بنديان واورینو بوج پراشي کنه، چیرې زمونږ ډیر کارونه دي دنیا کې، ډیر مشاغل دي او مصروفیات دي، ادي فلا پکې روزوم ده، خوراک سکاک بنی اسبه کې داسي چې خوراک سکاک نه دومره نه تنگ، خو نور د نشو مشو نه ډیر تنگ وي. کله دې ازادي پکې نو ډوډۍ او چې سره او بو سره بګور خو دینه وي سړی ځان نشي صبرولې. نو سانتي څنګه وکړه؟ یو ځلې داسې وي چې بنديانو کار خو هغه ګران یو مشکلی چې یوازې پتا باندې او کله چې تاسو سره نور خلق پدې کې شریکی نو هغه دومره ګران نه کما کتب علی الذین من قبلکم. دا خو یوازې تاسو باندې نه دي، تاسو نمخ کې سم مخلوق تیر شوی دنیا کې، ناغه مخلوق یوازې داسې نو لکه تاسو چې بلکې انبیاءم پکشته، اولیاءم پکشته، پیغمبران پکیومو کنا، هغه باندې الله رب العزت دا فرض کړی وي چې تاسو باندې فرض کړی نو په دې باندې شکر وباسئ چې الله رب العزت مونږ باندې داسې عبادت لازم کو چې پاره کې زمونږ لپاره اسوه حسنه ده. اسوه حسنه یو خو عبادت ته او بل پکې د پخوانو هغه مقربین خلقو انبیاء پیروي ده چې هغه سکړو نه هغه په مونږ لازم کړو. دا خدای الله محبت ته مونږ سره خدای چې داسې حکم نه لازم کړی چې هغه یوازې زمونږ لپاره نه، دا په ټولو باندې و. بیاوی چې انسانانو دا سدومره ورځې نه دي، میاشتې نه دي، کال نه دی، ایام معدودات، یو څو ورځې کنه د شمار ورځې دي. تاسو په خپل هغه سره عادت یې دا میاشت څومره زر تیر شي، نو خو یو میاشت ده دیر شو دي، کله به یو کم دیر شي. قرآن ویلو چې ګوره شمار به پورا کوي، ولتکملوا العدة، شمار به پورا کوي. الله ته پته وای چې دا څه خلق به چې غیبا کله داوي چې لومبي پکې یو خړلې شوی ده، نورستو ته بیا چل جوړ کړی چې اختر به مخ کې ذکر راځي چې یو پکې خړلې ده کنه، یو دای غاړي بل دی غاړي، نو شمار خو پورا نشو. الله وی دې ته چل مجوړو ولتکمل العدة، دا شمار به پورا کوي. ټیک ده په شریعت کې میاش کله دیر شي او کله یو کم دیر شي، په ټول عمر خو یو کم دیر شي نه کنه، اتهیش خو به نه کنه. نو دې به احترام کوي، ولی چې دا عبادت الله رب العزت په ډیر احسن طریقې سره ادا شي. بیا طویل لعلکم تتقون، په دې رمضان کې په دې عبادت کې ډیر لوی کمال ده چې الله رب العزت وې دې کې تاسو ته هغه صفت حاصلېږي چې هغه تاسو صفت نه ده، تاسو بنديان یې، تاسو پابندی نشه کوله، تاسو کې تقوا نشتا. تقوا خود ملائکو صفت ته دا پاکو خلقو، لیکن په دې عبادت سره تاسو دومره اوچت لاړی چې دا غي سره یو ځای شوئ. تقوا هډی اوچت مقام دی، هغه تاسو ته په دې سره حاصلېږي، په دې لګون د عبادت سره او مهنت سره
دومره اوچت مقام تاسو ته حاصلېږي لعلکم تتقون. مفسرین ذکر کړي چې رمضان مجاهد وی اسم من اسماء الله تعالی، دا هم د الله د نومونو نه یو نوم دی. نبی ویلو چې کله تاسو وایي چې رمضان راغی او رمضان لاړو، وی دا سموایي شهر وسره وایي چې میاش د رمضان رااله، میاش د رمضان لاړه، یعنی دا د الله میاش ده. په نوم ته نسبت کړل سره دینه چې هر څه د الله دی، کاغه میاشت دی او کلونه دی او کروزی دی، ولیکن د دې میاشت نسبت یې په نوم ته ویول کړل. دا د ډېر شرافت توجنه، د ډېر عزت توجنه. انور د عام قول دا چې نه رمضان خود رمض نه دی، او رمض په حقیقت کې ویل شي سوځېدو ته. کاغه د انسان بدني چې د لوګي او تندې د وجنه هغه کې حرارت پیدا شي، څومره بس کی بیا دا وجدای په دې روزي سره د ډېر لوی حرارت رسیدلې، ګرمواله او تر رسیدلې، او بیا همیشه دا و چې څومره سخت کارونه هغه دې میاشتې ترازی، څومره چې د انبیاء او جهادونو او اکثر په دې میاشتو کې، څومره آسماني کتابونه چې نازل شوي دي په دې رمضان کې نازل شوي دي، کا قرآن دی، کا تورات دی، کا انجیلو، د دې په یو حصہ کې بداغه ابتدا کیده. بل د دې وجه نو تر رمضان وای چې الله دې میاش کې د خپل بنديانو چې څومره ګناهونه یې کنا هغه وسوځي. رمضان خلق وای کنه وې د رمضان ګټه ده، ولې چې وبول راځي نو سوځي. خدا داسې میاشته چې په دې کې ته لغونته حرکت کې، لغونته حرکت کې نو ګناهونه سوځي، صفائی راضی. ځکه حدیث کې دا امر راغلی چې من افطر صائما فله مثل اجره، چا چې یو بل بندا روزدار لا رو جماعت ورکړه، صرف رو جماعت قدرې، نو دا اجر چې څومره دین د دومره عمره اجر شو. سره دینه چې د غزان له روزه نیولې ده، دویمه خو نه ده نیولې چې دا اجر د ته حاصل شو، خو چې صرف هغه کجوره ورکړه، رو جماعت ورکړه، نو فلهو مثل اجره. پنجابیانو په دې حدیث بل شان عمل کړی، هغه وی کې په خپل نه نیسنو خیر ده، خو چې بل رو جماعت خواګور کې کنه واستام وی ثواب شو، داغه اجر وی تعالی درکو. هغه روزه نه نیسیو، دا کار ډیر کوي چې کله رو جماعت وخت شي کنه، دا د ملک فروټونه او خوراکونه او دا سونه براسم کی. دا غي مطلب خدا نو چې بل رو جماعت ورکان په خپل باندې سي. دیم ویلو چې من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ور نبی علیہ السلام بیا د هر خبره حکمت او علت او ثمره او فائدہ بیان کړی دا چې عبادت خوده په دې کې شک نشته دی، اړې روګه د عبادت ته خامخا سړی به کې تنگ شي کنه. کومز د خواغه له غوښ د نو کار سره پابندي پتا باندې نو سړی نه تنګيږي، ادا خو وګد ذمہواری او پابندي ده، نو دې کې وړیر لوی اجر او ډیر لوی ثواب وي، بدني او روحاني او ارسه بغشتا، ولیکن په دې شرط باندې چې ایمان او احتسابا، چې نیت ستا بالکل د الله د رضای، چې دا روزه ده د الله حکم دی، د الله طرف نه پابندي ده، امون ځان ته د الله بنديان وایو، مؤمنان او مسلمانان وایو.
نمونږ به دا روزه نیسو خود زړه د اخلاصا اب دې کې به زمونږ نور څه غرض نه وي هیڅ غرض بنی د دنیا اس مقصد بنی خلق ته د نوم خودلو بس صرف دا وای چې الله رضا شي هغه حکم په صحیح طریقه باندې ادا کړی شي نو ایمان او احتسابا نیت به کې صرف د الله د رضای او احتسابا دا یقین بکو چې الله رب العزت بعد دې په وجه باندې زمونږ نور ډیر ضرورتو ته دنیا زمونږ ډیر نور مشکلات به الله رب العزت دې سره حل کی یو عبادت سره څومره کار کیږي نو دې په برکاتو کې شک نشتا د دې په اجرونو او په ثوابونو کې څه شک نشته دی ځکه چې لوی اجر قران ذکر کوي نو دا وی چې انزل فی القرآن دا میاش ده چې دې ته د قران میاش ویل شي هر یو شی ته چې خیر او برکت رسی کنه هغه صرف د الله د کلام نه د الله د کتاب نه هغه کې خیر او برکت ډیر دی چې کوم شي سره تعلق قدر راغی نو بس هغه ته هم خیر او برکت ورسېدو د میاش کې د قران ډیر لوی خدمت شوی و نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام دواړو بعد قران تکرار کو یو بل سره دوهراول به کول داغي پوجا باندې میاشت ته دومره لوی مقام حاصل شو دې کې د قران کریم د نزول ابتدا شو چې په دې کې شروع شو نبی علیہ السلام باندې وحی په دې شروع شوی و داغي نه به نور خیر او برکت پیدا شو هغه شپه څومره معزز ده چې هغه ليله القدر ویل شي شپه د قدر هغه بدی کې ده کنه حضور چې الله رب العزت ښکارا کړی نه ده نبی علیہ السلام یو ځل را روانو وزر اتلم چې تاسو ته د شپه او خیمه چې دا کومه یو ده چې وشتمه ده که پنځشتمه ده که کومه یو ده و تاسو جمعات کې شور جوړ کړو څه په مسله باندې لګیا وینو ا خبره زما د ذهن نو وتا او دې کې د الله حکمتو چې نبی علیہ السلام وی په دې کې خیر ده ځکه خو به یو شپه تاسو ته ما خولې ونه بس هغه به رونوله لکه دنیا پرستو خلقو چې غیزان لشپې مقرر کړي دا شب برات ته او دا شب معراج ده بس په شپه باندې دي زورونه لګي اشه څومره زور لګي نو دومره گمراهي کوي عبادت خو بګی نشته جمعه ته څوک ناراضي مون نه کوي ذکر پکې نشته نور څه نشته خو بس به حیايي ده مقبرو ته دي د شپې پکې مقبرو ته دي او رڼاګانې جوړ کړي دا کوم ځای په دین کې یو خدای غیر عبادت شپې دي هغه غیر ځان نه جوړ کړي په دین کې دا غیر حیثیت نشته میاش دادا چې دې کې وسوکته هي چې څومره خلق د الله رضا حاصلول شي څومره خلق د الله دین او د الله قرآن خدمت کول شي دومره لوی زیاته کړو چې هغه شپه په دې کې ده نو هغه د دې میاشتې نه تختولې و نو هغه د شو قدر په 15 باندې وی هغه د ليله القدر شپه ده هغه کې دا کارونه کوي چې څومره راغلي دي احادیثو کې دا ټول د دین سره زیاته کړي دا داسې انسان بس ثواب وشي چې هغه ول خبر نه د خپل دین نه هغه ليله القدر نه پیژني چې بابا په کومه میاش کې ده او دا غي صحیحیت ته او سم مقام یې ده عمل الله تعالی قبولي چې هغه کې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه هر عمل کې مونږ ته سنت پراته دي او کوم عمل چې په سنت نو په خپل طبيعتو په خپل خواهش باندې ناغه داسې ولکه
نبی علیہ السلام یو سړی ولیدو چې نور کې ولاړو، سخته ګرمي وا د اړمیا شو او په سور نور باندې ولاړ دی. نبی علیہ السلام وی چې دا څوک دی؟ وی دا ابو اسرائیل له. وی دی ولی ولاړ دا دی؟ وی دی وی چې زه خپل ځان له تکلیف ورکوم چې الله رضا شي. هغه دا خیالو د سوري ته نظم ځان له تکلیف ورکوم، دی بدن باندې مهنت کوم او مشقت کوم چې الله رضا شي. نبی علیہ السلام وی دا الله دې ته سجدت نشته، دې چې هر څومره ځان لزور ورکینو د الله رب العزت دې ته سجدت نشته دی، اسه بزان لزور ورکی. بل موقع کې دا یو سړی طواف کو، ځان ته رسای چولې په سلوري باندې ګرځي د طواف کو. نبی علیہ السلام وی دا ولي؟ وی د نظر کړي دي، د منخ تکړه چې د بیت الله نه داسې طواف کوم. نبی علیہ السلام وی د دې طواف د الله سجدت نشته دی، هسې ځان کړي. دا اوس خیالات دي. نن زمونږ عوام خلق ټول جزام داسې دي چې غیزان کړي، صدا سکارونه کوي، بدنم مستړی کوي او معلوم لګي او وختم ضایع کوي، لیکن هغه عبادت نه دی، هغه سنت نه دی، هغه په خپل طبیعت باندې لګیا دي، هغه ته د الله سجدت نشته دی. ته لږ معمولی عملو که خو جواب په سنت باندې، نو الله رب العزت وی په دې سره زره رضا شوم. بس کاغه ډیر معمولی عملو خو لیکن په هغه طریقو چې کوم پیغمبر ویلی دي، نو بد دا زما د رضا سبب دی. دې میاش کې د الله رب العزت ډیر برکات دي، ډیر دا هم پکې راغلي چې وی شیطانان اوتړل شي، ولې چې انسان له تکلیف نه ور کوي او د دې عبادت نه نو باسي، په دې کې وته وسوسې نه کوي، شیطانې نه کوي. خو بیا هم د ډیرو خلکو په خبره کې شک نه، لکه د پیغمبر په خبره کې ولې شک کوي؟ ای یو شک نه ویره. موږ ډیر خلک وینو چې پروژه کې هغه باقاعده خپل کار جاری ساتي کنه. دا دی اوس اعتراض کوي د پیغمبر په قول باندې چې شیطانان یې وتړل، دی بیا ولې گمراهي کوي او غلطي کوي او ګناونه کوي، هغه تړلې دي کنه. نو دا خدا مطلب نه دی یوازې شیطان خو نه دی، نفس وسرومشته ده کنه ښا. بل دا چې د جنات هغه تړلې دي، انسانانو هغه خو نه دي تړلې کنه. او حدیث کې راځي چې دا د عقیده پاسه دي، دا شی نه بس کیږي. خدای الله رب العزت خپل رحم کوي چې ما ته دومره آسان کړه، عبادت لار مې ته کلاو کړه، صفائی مې وکړه، ستاتلو ته ضرورت ته پدې باندې. او چې کله تا پدې باندې په صحیح طریقه عمل وکړ دا ول نه تر اخره پورې د دې روزي او د دې صوم هغه ټول آداب او شرطونه دې په صحیح ادا کړو، جسم رستا د وسنه کې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نیو خدا ویلی دی چې د روزدار د پاره دولوي خوشاله دی، یو په دنیا کې دی او په آخرت کې ده. د دنیا غدا چې کله بانګو یو دی ګلاس خلیته کې فرحتان، یو فرحت داده او بل فرحت الته چې الله بوله دی اجر او ثواب ورکي، هغه به حدا او به انتها ده. ابل دا ویلو چې الته جنت کې یو دروازه جوړه شوې ده، چاغې ته ریان ویلې ده، پاغي وبل څوک نه دي، هغه د روزدارو د پاره جوړه شوې ده. نو د دې د اجر او د ثواب څخه حد نشته ده، او صرف دومره قدرې زمونږ نه غواړي چې په صحیح طریقې وکړي، د سنت او خیال پکې وساته، د قران خدمت او تلاوت پکې ډیرو کې، او نیت دا وکړي چې بس خالص د الله د رضا لپاره. چې کوم کارونه پکې د سنت خلاف دي، نو که په خپل نه پوهیږي نو د علماو نه تاسو کوي چې رضا کار
چې دا صحیح دی او کنه دی. ځکه ډېر خلک ځان د ثواب په ځای باندې ځان له ګناو ګټي، ختمونو کې بیا په جمعات کې راجم شي، پینډې جوړي کیو، چیانې مټیایانی، دا خو د عبادت سره مناسب نه دي. دا نور منځونه نه دي. دا نور منځونه چې وکړي نو تا به چرې دغه صحبتونه کړي دي، دې کې د صحبت څه مطلب شو؟ کله په دې کې یو بل سره عزت کوي چې د قاری صاحب څومره خدمت شو، اسنه چې وی دي نور ته مونږه کچ شو ملامت وي چې هغه له دومره وکړي مونږه دومره شوي، نو دا تاسو کوي ګورئ ولې دا په خرڅوي تاسو سو؟ دا ټول سنت خلاف کارونه په دې باندې خپل ځان له عبادت ولې خرابو؟ لږ کار دی خو چې بس سوچي او صفائی د رسم او رواج نه خلافي. مخکې که هر څه شوي دي نو عفا الله عما سلف، هغه څه چې شوي دي اوس چې دومره خبر شو چې دا خدای الله دین دی، دا الله قران دی، د دې د دنیا سره څه تعلق دی؟ دنیا ډیر خصیص شی دی، ډیر ناقص شی دی، ډیر الله سره د ماشي د وزر عمر قدر نشته دی. اپاغي باندې مونږه دومره لوی اجر او ثواب ځان له خرابو، دا ناپوهیده او جهل دی. الله دې موږ له توفیق راکړي. واخر دعوانا